نن په ټوله نړۍ کې د زنانو د سفارتکارۍ حوالې سره ورځ مانځلې کیږي. د دې ورځې مقصد د زنانو په خدماتو په نړۍ کې د هغوی په کردار باندې رڼا اچول دي. د حوالې سره په افغانستان کې د اقوام متحده چې کوم امدادي مشن دی یوناما د هغوی رپورټ مخې ته راغلی دی. هغوی په افغانستان باندې سپیسیفیکلی خبرې کړي دي چې په افغانستان کې چې کومې زنانه دي د هغې ته مساوي چې کوم مواقع دي هغه ورکول پکار دي. په دې وجه باندې خبرې کړي دي کله چې په کال 2000 په 21 کې د طالبانو عبوري حکومت په اقتدار کې راغی د هغوی داسې سختدریزي پالیسۍ مخې ته رالې چې له وجې زنانه په سیاسي سماجي او په نورو دغه شان عوامي زندګۍ کې چې کوم د هغوی کردار دی هغوی محدود وساتلو. د دغه کردار محدود ساتلو لوجې د افغانستان چې کومه ترقی معاشي د هغه هم متاثر شوی ده او متاثر کیږي. یوناما وایي چې اقوام متحده په دغه خپل یو بیان کې وایي چې څو ځله څومره هم چې تنظیمونه دي د انساني حقوقو هغه په دې باندې زور راوړل دي چې یعنی د زنانو چې کوم په دنیا کې په کوم کردار ادا کوي شي هغه محدود کولو سره نړۍ کې یا افغانستان کې هغوی ته نقصان دي د هغوی استحکام خرابې دي شي. وایي چې د زنانو چې کوم کردار دی هغه ادارې یا چې کوم یو ملک دی هغه استحکام کولی شي خو چې دا ورته پرېښودلی شي. اقوام متحده چې کوم دغه ریپورټس دی هغه وایي چې زنانه د عوامي زندګۍ نه بهر ساتل یعنی هغوی تعلیم ته نه پرېښودل هغوی نوکرۍ ته نه پرېښودل یا داسې نور هم چې کومې شعبې دي چې کوم کې د زنانو ضرورت دی هغې نه بهر ساتل د دې نه د افغانستان یا کوم هر ملک چې کوم دی هغه متاثر کیدی شي. یوناما په خپل رپورټ کې په دغه خبره باندې زور راوړلی دی چې یعنی زنانو ته د خپل مساوي حقونه ورکړی شي. د زنانو چې کوم سیاسي کردار دی د هغوی چې کوم مساواتي کردار دی د هغوی چې کوم معاشي کردار دی هغې ته د هغه پرېښودلی شي. د دې د وجې به دغه زنانه چې کوم دي هغه به خپل کردار ادا کوي شي تر څو چې په افغانستان کې چې کوم د طالبانو عبوري حکومت دی هغوی خپلې سختدریزي پالیسۍ نرمې کړي نه او زنانو له اختیار نه ورکړي تر هغې د افغانستان چې کومه ترقي ده معاشي د کو هر قسمه ترقي ده هغه محدود ده هغه مخ په وړاندې نشي تللی. د زنانو کردار په دنیا کې په نړۍ کې ډېر زیات مهم دی. زنانه ډاکټره پکار ده زنانه استاذه پکار ده زنانه انجینیره پکار ده زنانه ایون په ټي وي کې کار کوي زنانه پکار ده ځکه چې د زنانو په مسایلو باندې زنانه خپوي چې تر کومې تاسو زنانه یعنی د افغان حکومت ته زما اشاره ده تر څو دوی زنانو کې دغه چې کومې پالیسۍ دي کې نرمي نه راوستي زنانو ته دغه نرمي یا دغه اختیار نه ورکړي چې هغه مخې ته راشي په معاشره کې خپل کردار ادا کړي تر هغې به دغه افغانستان د شخړو سره مخې د تنقید سره به مخې او د ناکامۍ سره به مخې.